على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معین او خاص نامه اخیستونه بغیر گناه کوونکو باندې لعنت کول جائز دي. وثبت فی الصحیح، صحیح حدیث کې ثابت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایلی دی: لعن الله الواصلة والمستوصلة، الله تعالی دی لعنت کی واصله خزه باندې او په مستوصله خزه باندې. الله تعالی دی په هغه خزه باندې لعنت کی چې کومې خزه واصله دي او مستوصله دي. واصله هغه خزه ته وایي چې خپل ویښتو سره د نور چا ویښته یو ځای کوي، خپل ویښته پې ګڼوي او اوږدوي یې. نو په داسې ښځه باندې نبي علیه الصلاۃ والسلام لعنت ویلی. دا صحیح حدیث نه ثابته شوه چې ځینې ګناهونو باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی دی. او مستوصله هغه ښځې ته وایي چې هغه د بل چا نه مطالبه کوي، د بلې ښځې نه، چې زما دې ویښتو سره نور ویښته ولګوه، وتړه چې زما ویښته ورسره ګڼ او اوږده شي. دا عمل ناجایز دی، حرام دی او لعنت پې ویلی دی نبی علیه السلام. وانه قال، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی: لعن الله آکل الربا، الله تعالی دی په سودخور باندې لعنت فرمایي، یعنی د خدای لعنت دی په سودخور باندې. وانه لعن المصورین، او څلورم دا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلی دی په هغه چا باندې چې هغې تصویران وباسي، تصویران ویستونکو باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لعنت ویلی دی. دا وبا ښه عامه شوې ده، خواص هم پکې ګیر یو، عوام هم پکې ګیر یو، مولیان، پیران، تبلیغیان، حاجیان، مجاهدین، نیکان خلق په دې کبیره ګناه کې راګیر وي، دا تصویران ویستل. او یو خدا د سړی ګناه ته ګناه وایي، بیا به هم ترې یو ورځ د توبې توفیق میلو شي. او چې یو ګناه داسې عامه شي او داسې حد ته ورسي چې عوام څه کوي چې د خواصو د ذهن نه د هغې هغه قباحت، د هغې هغه بدرنګوالی، ګناهوالی لرې شي، نو دا ډېره د خطرې خبره ده، د تشویش خبره ده. دلته راله څلورم نمبر کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تصویر ویستونکو باندې لعنت ویلی دی. دا ډېره د فکر خبره ده. ګوره تاسو مونږ د لعنت معنا زده کړې ده، الله تعالی د رحمت نه لرېوالی. چې پیغمبر علیه السلام چاته د لعنت خیریو کی کنه، مطلب دا دی چې د خدای پاک د خپل لوی رحمت نه لرې کی. او د بل سایډ ته چې وګورې زمونږ پیغمبر الله پاک رب العالمین او پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین، او دشمن باندې بد نه شو پرځو. او چې هغه تصویر ویستونکي باندې لعنت وای کنه چې په خپله سراپا رحمت دی او لعنت وای، نو معلومیږي دا چې دا ګناه ډېره سنګینه ده. الله دې ما او تاسو بچ کړي او خدای پاک دې کړي ګناه مونږ او تاسو ته معاف کړي. چونکې د اوس وخت کې نه د دې تصویر د وبا نه ډېر ښه خلک هم نه دي بچ. هغه مشران، سپینګیري، بزرګان، علما چې په هر بیان کې مونږ اورو چې هغې د دې بدي بیانوي او هغې نه مونږ دا زده کړه کړې ده، د هغې هم پته ورته نشته دی او خلکو ترې نه پټوان ویستي. اوس خو داسې وخت دی چې که ځان نه خبرېږي بس پټو به دې وتې. چې هغې ته پته لګېدلې ده چې زمونږ ساکن فټوان زمونږ مریدانو سره دي، شاګردانو سره، یا متحرک دوه قسمه فټوان وي که نه، یو ساکني ولاړ او یو داسې فټو وي هغې ته دي دغه وایي، څه ورته وایي، ویډیو مووي ورته وایي، هغه حرکت کوي. نو هغې باقاعده په خپلو وصیتونو کې دا یو وصیت په زبان هم خپلو مریدانو، شاګردانو، متعلقینو ته کړی دی او په تحریري شکل کې
چې سبا زه د تصویر وستو په حق کې نیم دا زه حرام ګڼم کبیره او لویه ګناه ګڼم لہذا زما چې کوم متعلق سره کوم معتقد سره کوم مرید سره کوم شاګرد سره زما متحرک تصویر ور سره یا ساکن تصویر ور سره هغه دې کما سره مینه لري او ما سره خګړه کول غواړي نو دا دې ختم دا سه علماء باقاعده وصیتونه کړی دي یقین کوي الله دې کې چې موږ او تاسو د وخت علما او بزرګان پیژنو د دې وفاق المدارس العربیه پاکستان زموږ د مدارس چې کوم بورډ دی دا چې کوم صدر شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم الله خان رحمه الله ډېر لوی نامه دا ډېر لوی محدث او ډېر لوی ولی د الله تیر شوی دی اغیم د وفات نه وړاندې دا وصیت کړو خپل متعلقینو ته دا پاکستان کې او بهر ملکونو کې شاګردان دي په سونو زرګونو لکونو اغیم دا وصیت کړو چې سبا زما کوم متحرک تصویر چا سره یا ساکنی دا ختم چې دومره حدا پورې په موجوده زمانه کې اساسم خیال دې موږ ناس تو کسانو کې اوریدونکو کې څوک بد دی وبا نه بچي یو خو د ضرورت دي کنه د ضرورت مسله خارځه کې جدا ده د شناختی کارت شو د پاسپورت شو د آی ډی کارت شو د سرویس کارت شو نور کوم زینو کې چې تصویر لازم کړي هغه ته مستثنا دي د ګناه د دغه نه دغه ګناه د هغه چا په غاړه چې چا لازم کړي یا به جواب ورکړي خدا د شوق والا او د اسیو په خېبه به د اوس دا ماشينونه چراوتی دي بس سه به هر ځای کې فټو هر ځای کې تصویر الله تعالی دې دا ګناه مونږ او تاسو ته معاف کړي نو سلام نبی له صلوات والسلام په مصورینو تصویر وستونکو باندې لعنت ویلې دي پنځم دغه شان وانه قال نبی له سلام فرمایلی دي لعن الله من غیر منار الارض ای حدودها الله دې لعنت کی هغه کس باندې چې د ځمکې حدودو کې رد و بدل کوي الله تعالی دې لعنت کی په هغه چا باندې چې د ځمکې په حدودو کې رد و بدل کوي د ځمکې حدود چا الله ځمکې ورکړي دي کنه لګي ځمکې ډېر ځمکې ټل ټوکړه کور اجرا بیٹک سمرزه الله پاک چاله ورکړي دی او دې مالک کړي دی نو دې د هغه حدودو کې تجاوز کوي کوله وحید بلچا کچا د خټ دیوالي چويستو او وس پوخ دیوالي کې دي نو نیمه غونډه لارې پکې ګیرک یا د بل حد ته وړېدو نبی له صلوات والسلام په داسې کس باندې لعنت ویلې د خدای د خپل رحمت نه لري کې د خدای خپل رحمت پس وډون کی دا خیره سو کوي نبی له دا ګناه ډېره سنگینه او شپږم نبی له صلوات والسلام ورنه قال لعن الله السارق يسرق البيضه الله تعالی دې لعنت کی په هغه چا باندې چې هغه هاګانی غلا کوي انډي د انډو غل باندې دي د الله لعنت او اومو نبی له صلوات والسلام وانه قال لعن الله من لعن والديه الله تعالی دې پاغه چا لعنت کی چې هغه مور پلار ته بد ردی وای دا سی بد نصیبم وی کنا چې مور پلار ته بد ردی وای دا موږ او تاسو خو شر القرون کیو الله دې زموږ د ټولو شرم پردو ساتي او خدای دې ایمان نه خطا کوي پام او قدم دې الله غلطینا خدای دې د خویدونه بچ کی یعنی دامو چې د تاریخ کم بدترین دور کې ژوندۍ تیرو چې دې ته سوچ کو چې خدای زموږ د راتلونکي نسل به سهالي وي په داسې حال کې مور پلار ته لعن طعن سکه د صحابه مزغودا ناخسته چې تاسو هم څوک چې مور پلار ته بد ردی وای راشه نن لور را لګي زوی را لګي پلار وجنی نه دی وجلې پرونه بلول لور را لګي دلی دا او پلار یې وشته دی اځه چې تاسو ته کوم یو خبره کوم کنه چې مونږه د امت له خدای پاک کم قسم عذابي خیر تیار عداوت چې عداوت دومره حد پورې لاړو کنه یعنی دشمنی بغض کینا چې لور را پاسي خپل سکه پلار سکی شټکي او وجنی او مړکي بس بل چانه د خیر تمو کې اعلان کې مونږ اوریدلی او قتلیم دي چې په دې لوریانو باندې د زامنو پر نسبت پلار ډیر ګران ډیر ګران او خوګر اشته دومره حد پورې ورسېدا تاسو د اسرائیل قصه نه کوم
دا څوک چې د خبرونو مبرونو نه خبرې کی تاسو هغه نه تاسو کې پرون د کابل ورځ دی لور را لګېدل د زوی د خاوند دی دا پلار مړ کړي پلار مړ کړي نو لعنت نبی له سلام ویلې د پاغه چا باندې وجل خلره خبره ده چې پلار او مور ته ردی بدی وي حالانکه چې یو بچي سوچو کی کنه نو درد بدو اس حق بچی ته نشته دی او اتم نبی له صلوات والسلام وانه ولعن الله من ذبح لغير الله او اتم نبی له سلام فرمایي پاغه چا د خدای لعنتی چې د خدای نه سیوا د بل چا په نوم باندې الاله کوي مشرکانو بعد درگاهونه جوړ کړیو د بوتانو په خوا کې درگاهونه نه بوت بچ کم ځای لګیدل کنه هغه سره به یو درگاه جوړه کړی و الته به سروي راوستو یا به الته حلال کو یا به د بوت بنوم باندې خوشی او په موږ مسلمانانو کې چې نامر علمور پلار د مسلمانی خدا وقت کې را تازان اقامت شوه دي او په مسلمان معاشره کې اوسېګما تاسو یقین وکړئ چې په موږ کې امداسي سادهګان او کمقل د جهاد موجود دي چې هغه د زیارتونو په نومونو منښت کوي د زیارت په نوم باندې تاسو بکې دي چې کتلی بعض زیارتونو کې پوره لنګري چلی دغه لنګر خوراک هم ناجایز او حرام دي هغه کې دال پخکړیو هم دغه خوراک سره جایز ناجایز دي حرام دي کچا کړی نو مقدار چې توبه وباسو یا الله ته مونږ ته زمونږ کړی ګناهونه معاف کړي نو د الله لعنت تی پاغه چا باندې چې د الله نه سوا د بل چا د پاره د بل چا په نوم باندې ساروي ذبح کړي او نهم وانه قال من احدث فيها حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين نهم نبی له صلوات والسلام فرمای هغه چا باندې د الله لعنتی د ملائکه لعنتی په د ټول انسانیت د ټول خلق لعنتی په چې څوک په مدینه کې سب بدعات ایجاد کړي یا په مدینه منوره کې بدعتي له پناه ور کوي هغه چا د الله د فرښتو او د ټول انسانیت لعنتی چې څوک په مدینه طیبه کې بدعت کوي بدعت په دین کې نوې کار روباسي په مدینه طیبه کې یا بدعتي له پناه ور کوي بدعتي هغه چاته ویل کېږي دا خبره لګه ضروري ده یاد یو ساتو چې یو کار په دین کې نه او د ځانه ورکه ورننباسي او دینی غني دام بدعت ته او چې یو کار دین دی دین اجماع سره ثابت دی دین دی او د اجماع سره ثابت د صحابه اجماع سره ثابت یو عمل نسکیږي پشاکی او هغه دین نه غني دام بدعتي دی د اجماع منکر لوی غټ بدعتي دی لسم نبی له صلوات والسلام لعنت فرمایله دی وانه قال د لعنت خيري کړي دی اللهم لعن رعلا وزكوانا وعصيه عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب لسم نبی له صلوات والسلام فرمایل یا الله رعل قبیله باندې لعنت کا زکوان قبیله باندې لعنت کا او عصیه قبیله باندې لعنت کا د درې واړو قبیلو د الله او د رسول نافرمانی کړي د درې د عربو قبیله وي د عربو قبیله وي نبی له صلوات والسلام په لعنت کړي او خدای دې اوس وخت کې د قطر او د سعودي چې دا کم باچان دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت قسمت کې نه کنا مونږ خو ډېر او دردول دلته خدای د عبرت نشان وګرځولې یو لسم وانه قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا نبی له سلام فرمایل الله تعالی دې په يهوديانو لعنت کی دوی د خپل پیغمبرانو د قبرونو عبادتګاهونه جوړ کړ پدې د خدای لعنت موجوده د اسرایلو چې کوم يهوديان دي داغي کوم هم आवाज مرګري دي او زمونږ فلسطینیانو بچو بډاګانو سپینګیرو مریضانو زنانو باندې کوم انسانيت سوچ ظلمونه وکړ نو خدای پاک خو دې ورته هدایت نصیب کړي او که هدایت قسمت کینی الله پاک دغه يهود او داغي مرګري تباہ او برباد کړي دولسم وانه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء دولسم نبی له صلوات والسلام لعنت ویلې د پاغه سړو باندې هغه نرانو باندې چې د خزو مشابهت اختیاري اکړه وړه کې د لاسونو حرکت او دغه کې بعضی کس په دې لاسونو په دې زبان کې داسې نرمواله پیدا کوي لکه څنګه د خزو په لهجه او د خزو په لاسونو خو کې نرموالی خزونک چې ورته وي چې خدا سي چې قدرتي خدای پیدا کړی کنه
او یو داسې چې په زور د هغې په شان ځان جوړوي، په دې باندې په داسې نرانو باندې د خدای لعنت. یا د ښځو په شانتې لباس اچوي، یا د ښځو غونته چهره جوړوي، یا د ښځو غونته. اوس خو خدای دې خیر کړي، ما خو اول کې درته وویل شر القرون دی که نه، نوې باوري. پرون مې واورېده وي دا زلمي چې دي وي دیم میک اپ کوي، شونډه مونډه وي سره کوي، ځان سرخي مږي وي واورېد. بنګړي خو مې لیدلي وو چې بنګړي کله هم راسره لاس میلو کي، چا به تور تار اچولی، چا به ربړ اچولی. دا چې کوم پیژنو او مخ پې وینو په کومو ځوانانو چې یاره دی خبره مني، زموږ ورته دا دې سا اچولي دا لرې. ځینې پکې وایي دم کړي، دا نه دمېږي مړه، دا څه دم کړي، دم خو همداسې اچولی کي. دا شیزونه ما اچول، دا ګوتمې دا نورې شیزونه. او پخوا خو بیا نارینه هلک له غوږ سورې کولو والی بیا ورته پکې اچوله. په دې سړو باندې، په دې نرانو باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی چې ځان د ښځو په شان جوړوي. والمتشبهات من النساء بالرجال، او په هغه زنانو باندې نبی علیه السلام لعنت ویلی دی چې د ښځو د سړو په شان ځان جوړوي. زنانه ده او د سړو په شان پیښې کوي، داسې پکې شته دی واسکټ یې جوړوي باقاعده، اور دې وران نشه داسې کوي، د سړو غونته ځان جوړوي. دا الفاظ دا کوم چې 12 لعنتونه د نبی علیه السلام د زبان اطهر نه وتي دي کسانو دپاره. نو دا الفاظ احادیث صحیحو کې راغلي دي. وجميع هذه الالفاظ في الصحيح بعضها في صحيحي البخاري ومسلم، ځینې په دې الفاظو کې په بخاري او مسلم دواړو کې دي. وبعضها في احدهما، او ځینې په یو کې دي، یعنی چرته په بخاري کې راغلي دي او چلته په صحیح مسلم کې. وانما قصدت الاختصار بالاشاره اليها، او ما دې طرف ته اشاره کړې د اختصار نه مې کار واخیستو. وساذكر معظمها في ابوابها من هذا الباب ان شاء الله تعالی. او دا حدیث اکثره حصہ د دې کتاب په مختلفو بابونو کې به ذکر کوم ان شاء الله تعالی. یا رحمان الرحیم.